د شیخ الهند رحمت الله علیه محمود الحسن شیخ الهند رحمت الله علیه حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای وی دا چې چا په شیخ الهند سره د مشهور کړی وی دا د بے حرمتی ده وی هند څه چتا دارالاسلام دی چتا مکه او مدینه ده وی دته خو شیخ الاسلام بیل پکار دی شیخ عالم پکار دی وی هند سی چې دته شیخ الهند لقب ورکړی شوی دی نو شیخ الهند رحمت الله علیه چې وکنا د یو شاګردو دارالعلوم دیوبند کې شیخ الهند رحمت الله علیه چې به د خپل کمرې نه دارالحدیث تتلو په کملاره باندې نو آغا طالب العلم با د شپې آغا کمره د شپې به آغا کمره آغا لارا دا جارو کولا چې هیڅ څوک به نو چا به نه لیده جارو به را واغستا چې په دې باندې زما استاذ شیخ الهند د حدیثو پړایه د پاره لاره وی سفر کوي په دې قدمونه ږدي نو آغا لاره به هر شپه جارو کولا استاد سره یو عقیدت و محبت یو شپه ګوري چې د سره جارو نشته د خپل پټکې لرې کړو او هغه لارې د هغه ځای نه شروع کړه صفا کوي نه ته به وایې چې دا خو د پټکي توهین دی خو لیکن هغه پې کومه لار جارو کوي د خپل استاد د قدمونو لاره او نسبت د څه سره دی بخاري شریف سره دی چې احادیثو پړایه د پاره ځي د هغه باندې یو محبت غالب و نه د خپل استاذ په عقیدت او د احادیثو مبارکو د محبت په تقاضا باندې دغه وخت د خپل پټکې لرې کړو چې بل څه ورسره نو په هغه پټکي باندې هغه لاره جارو کوله او اتفاق دغه شپه باندې شیخ الهند رحمت الله علیه تهجد ټیمو او داسې کړکای کولاو د کمرې او پاغې کې نظر ولګېدو پاغې کې نظر ولګېد چې طالب دې ځای جارو کوي نو ویلې د دې نه مخکې ته نو خبر چې دا لاره څوک جارو کوي نن خو طالب خدمت کوي الله تعالی نے تاسو ټولو کې اخلاص پیدا کی موږ نن طالبان خدمت هم کو خو بیا کو استاد سره معمولی سے ګړبړ رااله نه بیا به هغه خدمت په خرڅوب کنه بیا به هغه خدمت په زبادوم نه داسې طالبان مو چې د شپې خدمت کوي چې مان استاد هم خبر نشي طالب رانم خبر نشي خو کله چې انسان یو غلط عمل کوي ګناه نه کده په و مزمکه کې دن نه کوي خو یو نه یو ورځ به الله د دا ګناه خلکو ته ښکاره کوي او کله چې یو انسان نیک عمل کوي نه کده ځمکه کې دن نه کوي د شپې په تیاره کې کوي الله تعالی به د دا نیک عمل یو نه یو ورځ خلکو ته ښکاره کوي دا د الله تعالی انعام د انسان باندې د ریا د پاره نه د نیت کې فرق نه راځي نو شیخ الهند رحمت الله علیه تهجد لپاسېدلی دی کړکای کې ګوري چې د طالب باندې نظر ولګي دراوی غوښته وي طالب بس کې وی حضرت په دې لاره باندې تزید دارالحدیث ته او زما زړه قرار نه کوي چې تر څو دا ما جارو کړي نه نو شیخ الهند رحمت الله علیه داسې لاس اوچت کړل او دعا یې وکړه د دعا بعضې اوقات داسې چې هغه د الله تعالی سره د قبولیت وختونه او الله تعالی هغه وخت له انسان ورسوي چې د چا قسمت د ویښېدو راغلی نو شیخ الهند رحمت الله علیه لاس اوچت کړو چې الله غلام رسول د هغه طالب نومو وی الله دا غلام رسول الله علم نافع ورکې څنګه دعا ورته وکړه وی الله دل علم نافع ورکه هغه طالب چې دور حدیث طالب او بیا د فارغ شو
حضرت جی فیض الفقار سے دامت برکاتهم فرمائی وی د د مدرسې ته زما تګ وشو د د مدرسه د دکه غلام رسول رحمت الله علیه چې اوس رحمت الله علیه دی او هغه وخت دامت برکاتهم وی د مین روډ نه 30 کیلومتر فاصله کې د مدرسه وا او یو انتهایی غریبه علاقه کې دا مدرسه پرته وا چې د اصحاب صوفو مثال یو چې روټه به کله ونه خوړه به چې نه به ونه بیا به لوږه وه وی د سره 300 طالبان په هغه میرا او په هغه بیابان کې د درس ته پراتو وی چې ما کله د طالبانو ته وکتل او د هغه غربت ته مې وکتل چې دا یو میرا ده یو کھنډر دی او د آبادان 30 کیلومتره پیدل سفر دی او بیا هم دله طالبان راځي ارې ما ته د استاد شیخ الهند رحمت الله علیه دعا را یاد شوه چې دا هغه علم دی چې دته د خپل استاد دعا کړې ده و یو ورځ یو پروګرام چې په هغې کې د دارالعلوم دیوبند لوی اکابر حاضرو او دلې دعوت ورکو وی دلې دعوت ورکړو شمس النحات یعنی د نحو نور وی علماو به فرمایل چې د تمام ځمکې نه شرع جامي دا لرې کړی شي ضبط کړی شي نو غلام رسول مولانا داسې یو عالم دی چې د په ذهن کې شرع جامي سره د متن شرحه دا محفوظ پرته ده دا د استادانو ادب و احترام دا انسان ته علم ورکوي